نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم. سورة الزمر درویشتم پارا دویشتم نمبر آیت تھی. دی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دا دی چی پا مخی رکو کی دا مومنانو دا کافرانو دا دو جماعتنو تذکرہ شوا. اس پا دی رکو کی ہم دا مومنانو دا کافرانو دا دو جماعتنو تذکرہ او فرق ذکر کی. اللہ پاک فرمائی چاہتا چی ما شرح صدر دا دین اسلام دا پارا اکو دی پا ہدایت شو. آیا دا انسان دا غچا پشان دی چی دا غپزلو باندے مہر لگی دلیوی او شرح صدر دا غنکی دا ظاہر خبر دا چی شرح صدر والے انسان دا کامیاب دی او دا بل انسان ناکام دی. وزد شرح صدر نمراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چی منگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسو چی شرح صدر چاہتا ہوئی یعنی دا سینے کلاوی دل دا ستا ہوئی شرح صدر وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے شرح صدر دیتا ہوئی چی ایمان دا انسان پزر کے داخل شی نو دا دو دا سینا دی ایمان تکلو شی ایمان قبول کی. وی بیاتی نمانگ تپوسو کو چی دا دی علامہ صدا چی دا کم انسان سینا ایمان تکلو شوی دا او دا کم ندہ کلو شوی ظاہری علامہ. وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے اخیرت کورتا توجہ کول او دا دنیا دا دوکی دا کورنا زان ساتل او دا مرگ نا اڑان دی دا مرگ دا پارا او دا اخیرت دا پارا تیاری کول. چکم انسان تدا صفت او خصوصیت ملو شون دی انسان شرح صدر اشولا اخیرت زندگی تا توجہ کئی دا دنیا پا زندگی باندی چی دا دوکی کور دی پا دی ندوک کی گی او دا مرگ نا اڑان دی دا مرگ او دا آخر زندگی دا پارا تیاری کئی نو دا دی انسان شرح صدر خوشو دی انسان تا اللہ پاک سینہ کو لوکڑا او دا دی انسان پزر کی ہدایت پیدا شو. اللہ پاک دی منگو تاسو ٹولتا شرح صدر کی. تفسیر قرطبی کی چی شرح صدر مانا مفسرین دا ذکر کی چی دی انسان تا پا دین اسلام بانی عمل کول آسانی چی کم انسان تا دنے کے کار آسانی اللہ دا دسی نکلو کڑی دا او کم انسان تا دنے کے او دا دن کار کول گرانوی نو دا دی انسان سینا دا کلو شوی ندا دل پکار دی چی اللہ پاک دا اجاڑی او اللہ پاک نا اغواری چی آخرت تیاری او دا نیک عمل کول ورطا آسان شی. دا نیک عمل کول مسلمان تا آسان بھی نو دا خیالی چی دا آسان کار دی حقیقت کی دا گران کار دی و چی اللہ یہ در تا آسان کی نو بیا آسان دی. وزدہ کافران دی دا دھٹ کی کلمہ نکشویلی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا آسان کلمہ نا مشکل الفاظ ندی مزیدار آسان. مسلمان چکل ذکر کی نو دا کلمہ ہوئی پا ذکر کی دا دی مسلمان تا آسان دا سینہ کو لو دا دی ویلی شی دا کافر سینہ تنگا دا نو کدی دیرم کوشش کی دی نشی ویلی اللہ دا سینہ کو لو کڑی ندا نو دا نیکی کول مسلمان تا آسان دی اللہ آسان کڑی دی
د دې سینې نیکي ته کولو کړی او دې کافر ته دا نیکی کول او ایمان نوړل ګران دي ذکر د سینا الله کولو کړی نه موږ او تاسو ته پکار دي چې د الله پاک نه د شرح صدر او د نیکی د عمل کولو د توفیق د پاره دعاګان وکړو بیا الله جل شانه صداقت د قران کریم بیانې چې دا قران ما خسته کلام نازل کړي پدې دې کې د حدیث اطلاق د قران کریم په الفاظ باندې هم شوی حدیث په لغوي معنی سره خبرې ته وي لغوي معنی سره حدیث خبرې ته وي او په عام شرع کې چې حدیث ذکر کیږي نو مراد تنا قول فعل تقریر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معروف او مشهور معنی سره دا مراد پدې کې د حدیث اطلاق د قران کریم په الفاظ شوی الله و ما خسته کلام نازل کړي دادا سی کتاب دی چې متشابه دی ته وي مفسرین فرمایي چې د یو بل پشان یعنی یو واقعا په یو ځای کې راشي تفصیل سره او ورپسې راځي متانی وي متانی دی ته وي چې بار بار یو واقعا راځي اوس دا قران کریم کې تاسو اوریدلی آدم علیہ السلام واقعا سمره پیری راځي د نوح علیہ السلام واقعا سمره پیری راځي بار بار راځي دې ته متانی وي او چې په یو ځای کې راشي په تفصیل سره دې ته بیا متشابه وي تفاسیر دا معنی ذکر کوي او بیا د مؤمن صفت الله ذکر کوي چې کله قران نازلېږي آیاتونه نازلېږي نو د سینا او د سرمن دا د الله جل شانه د یری نزیک شي د الله پاک د یری نه او د دو ظلم نرم شي سرمن یې نرم شي او د الله پاک ذکر دې قبول کی د الله پاک حکم قبول کی دا شان د مسلمان او چې کوم انسان په آخرت کې د جهنم د عذاب نزاد وساتو الله پاک فرمایي دا هغه کس په شان ندي چې کوم انسان په جهنم کې داخل شو دا دواړه جدا جدا دي یو انسان کامیاب دي او بل انسان دا ناکام بیا چې کوم کسان کافران دي دا غي د پار الله پاک د جهنم وعید بیان د قران کریم صداقت بیانې ک قران کریم موږ د عربی جبن علاوه په بل جب کې نازل کړي نو بیا به هم دی انکار کړو او د دې تصدیق به هیڅ کله نو کړي او به الله پاک د مسلمان او د مشرک مثال بیان یو غلام دی پاغه باندې ګڼ مالکان شریکان دي او بل غلام دی هغه د یو کس دی وي د آیا د دواړه برابر دي نه دي برابر یو ځکه د یو کس غلام دی د کار آسان دی خو چې مالک سو یو شان بکې او یو غلام دی د ډیرو کسانو یو وته دا کار او کابل وته وي می کوا نو بل وته بل کار او کا نو د دې غلام دا زندگی ګران دا مثال د مشرک دی دینن ځان له یو بوترالی سبال بل رالی بل بلالی او دا بل مثال د مسلمان دی یو الله وت حکم کوي دا غمنی بس بدی باندې دې کامیاب دي په اطمینان سره عبادت کوي او بندگی کوي او به الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وعده د مرګ ذکر کوي چې ته په دنیا کې وفات کیږي او دا نور خلق به هم وفات کیږي او په قیامت کې وستا بیا الله پاک وړاندې حاضر دي ندی سپاره چې کوم اخیرنی تو آیاتونه دنن سبا دور چې کوم د منکرین حدیث یو بنیادی جماعت روان دي چې غیتا پنځ پیریان ویل شي هغه د آیت نه دلیل نسی وای نبی علیہ السلام د مدینه منوره پر روزه مبارک کې ژوند دي ندي حالانکه دا په قران دروغ وي پدې کې یو د مسلمانانو تفسیر دا واقعا او دا عقیده ذکر کړي نه دا دې په قران کې دروغ ویل قران کې دا دې تب وفات کیږي او دا خلکم وفات کیږي نو دې کې دا وفات کې دوه مسله او دوی ته دلیل نسی پیغمبر ته پر روزه کې وفات کی مړی قبر کې ژوند دي ني اس قسم خوشاله تا ته نشتا دا په آیت کې کوم ځای کې دا دروغ پنځ بیان په قران وایي دیکھ کله په قران دروغ ونوي نو دی خپل عقیده چرته هم ثابتولي نشي
دی وجنا موږ تاسو ته پکار چې په خپل عقیده باندې کلک اوسئ. پنځپیریان د ګمراهانو یو لوی جماعت دی، الله دې مسلمانان ترې وساتي. نو فرمایي افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا هر هغه څوک چې کلو کې الله پاک د هغه سینه د اسلام د قبلولو دپاره فهو علی نور من ربی، بس دی وي په نور د خپل رب د طرف نه. آیا دی په شان د هغه چا چې د هغه په زړه باندې مهر لګېدلی دی. فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله، پس هلاکت دی د هغه سخت زړونو والا خلکو دپاره چې د الله د ذکر نه سخت دي. اولئک فی ضلال مبین، دا کسان دي په ښکاره ګمراهۍ کې. الله نزل احسن الحدیث، الله پاک نازلي ښایسته کلام، کتابن چې دا کتاب دی متشابهن د یو بل په شان دي، مثانیه چې بیا بیا لوستلی شي. تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم، چې ذکر شي د دینه سینې سرمنې دا کسانو چې هغې یریږي د خپل رب نه. ثم تلین جلودهم وقلوبهم، بیا نرمیږي د هغې سرمنې او د هغوی زړونه الی ذکر الله، د الله پاک ذکر ته. ذلک هدی الله، دا قرآن کریم ہدایت دا اللہ دی. یهدی به من یشاء، اللہ ہدایت کی چاہتا چې په وغواړي. ومن یضلل الله، څوک چې الله پاک یې گمراه کی فما له من هاد، پس نه وي د هغه دپاره څوک ہدایت کوونکي. افمن یتقي بوجهه سوء العذاب، آیا پس هغه څوک چې هغه ځان بچ کي په خپل مخ باندې د بد عذاب د قیامت نه، یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. آیا دی پشان دا اچا چې د عذاب نه په امن باندې نشو. وقیل للظالمین، او بویل شي ظالمانو ته د قیامت پر ذوقوا ما کنتم تکسبون، تاسو سپي هغه عمل هغه سزا د هغه کارونه چې تاسو کوم دنیا کې کړي دي. کذب الذین من قبلهم، تکذیب کړي هغه کسان چې دین وړاندې فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، پس راغي په پخوانو مشرکانو باندې عذاب دا غ طرف نه چې هغې پې نه پوهېدل. فذاقهم الله الخزي، پس الله پاک ورک دوی ته رسوایي فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې. والعذاب الآخرة اکبر، خامخا عذاب د آخرت لوی دی. لو کانوا یعلمون، کاش چې دوی پوهېدي. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن، او بتاقی سره مونږ بیانو د خلکو دپاره په دې قرآن کریم کې من کل مثل، هر قسم مثالونه د پاره د عبرت او د نصیحت. لعلهم یتذکرون، د پاره دي چې دوی په نصیحت حاصل کړي. قرآنا عربیا، دا قرآن کریم د عربي کتاب دی. غیر ذی عوج، ندی د کوږوالي والا. لعلهم یتقون، د پاره دي چې دوی تقوی اختیار کړي، دا قرآن کریم د الله کتاب ومني. ضرب الله مثلا، الله پاک بیانې یو مثال. رجلا د یو داسې سړي فيه شرکاء، چې په هغې کې مالکان شریکان وي. داسې غلام دي چې مالکان یې ډېر وي، په ده کې شریکان وي. متشاکسون، د یو بل سره مخالف وي دا شریکان، دا مالکان په یو بل سره نه لګي، یو بل سره دشمني او خفګان وي. نو یو دا غلام ورجلا، او دویم هغه سړی او غلام. سلما لرجل، چې سالم وي ټول وي د یو سړي. یو هغه غلام چې بادشاهان او مالکان یې ډېري او خپل منځ کې یو بل سره بیا نه لګي، نو خامخا غلام به په تکلیف وي. یو به وي چې دا کار کوه، بل به وي چې مه کوه. او یو هغه غلام چې صرف یو مالک یې دي. آیا دا دوه غلامان برابر دي؟ بالکل نه دي برابر. دا د مسلمان او د مشرک مثال دی. نو مسلمان د یو الله بندگی کوي، دی برابر روان دی. او مشرک د ډېرو خدایانو بندگی کوي، نو یو ورته وي دا کار وکړه او بل ورته وي مې کوه. د هر وخت کې په سزا او په تکلیف کې. هل یستویان مثلا، دا دواړه برابر دي په مثال کې. الحمدلله، ټول صفتونه خاص د الله پاک دپاره دي. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر د دوی نه پوهېږي. انک میت، یقینا تو وفات کیدونکي پیغمبر علیہ السلام، وفات کیدونکي یې. دا صورت مکی دی، وعده د مرګ ده، وفات کیږي به په خپل ټیم. نبی علیہ السلام خپل عمر پوره شو نو وفات شو. اوس که د پنځپیریانو دلیل ونیسو، پیغمبر ته مړي په قبر کې مړي، آیت په چا نازل شو؟ آیت په مړي خو نه نازلېږي، آیت خو نازلېږي په ژوندي
تو اوس ژوندي تا ته آیت نازلو ته وفات کېږي په خپل ټیم نو کله وفات کېږي چې کله موږ وغوښتل ډېر وخت بعد لکه 30 کاله عمر کې وفات شو آیت نه دا دلیل نیول چې پیغمبر علیه السلام پر روضه مبارکه کې ژوندي نه دي دا په قرآن دروغ ویل وانهم میتون یقینا دوی به هم وفات کېږي نو ته به هم وفات کېږي او دا خلک به هم وفات کېږي ثم انکم یوم القیامت بیا به تاسو په ورځ د قیامت باندې عند ربکم د خپل رب وړاندې تختصمون تاسو به اختلاف کوئ واخر دعوانا الحمدلله